نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اتق دعوت المظلوم، اے خلق ځان د مظلوم د دعانا د خیرون ځان وساتئ. ولی فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ولی چې د مظلوم د او د الله ترمنځ اس پرده نه، دا ډایرک الله پاک ته رسي. مظلوم چې وکړي یا الله دې کس ما سره ظلم وکړ، بس بیا په دې کې پرده نشته، د دې جواب الله ډایرک کوي. بل ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ثلاث دعوات مستجابات، درې دعاګانې درې خیرې داسې دي چې دا قبولیږي، پهله د قبولتیا مهر په لګېدلې، دا دې کې څه گنجائش نه وي. اول نمبر خیره او دعا، دعوت الوالد، د پلار دعا او د پلار خیره دا ډیر زر قبلېږي، دا قبول شوي. دویم نمبر دعوت المسافر، د مسافر دعا او خیره دا هم مستجابات قبول شوي. او دریم نمبر دعوت المظلوم، د مظلوم خیره او دعا قبول کړی شوي. اوس دا ظلم صورتونه ډیر دي، کم سره چې کم کار کوي په دې کې د سوچ کې چې ظلم کوم او کنه کوم. ظلم خالی دي ته نه و چې یو کس ووژنه، د یو کس بې عزتي وکړه. ظلم چې کم سره کم کار کوي په دې کې دا وګوري چې دا ناانصافي کوي او کنه کوي. که ناانصافي کوي دا ظلم دی، ځان دې ته وساتي چې یا الله زما دا کار داسې په کار خو زه داسې نه کوم، یا الله ما ته بخښنه وکړي. په دنیا کې اول ظالم دا قابیل تیر شوی، هغه ته الله په دنیا کې سزا ورکړه. دوه خبرې داسې دي، دوه خبرې چې د دې بدله به تا ته په دنیا کې ملاویږي خامخا. یو د مور او پلار نافرمانی ده، دا یاد ساتئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دوه شیزونه داسې دي چې د دې بدله به تا ته په دنیا کې ملاویږي، آخرت کې خو به بیا در سره حساب کوي. یو د مور او پلار نافرمانی ده. کوم سړی چې د مور او پلار نافرمانی کوي دا به په زندګۍ کې په ده باندې الله د بنده په توبه امتحان به په ده باندې راولي، دا یاد ساتي. دویم نمبر کوم سړی چې ظلم کوي دا دی په اطمینان کې اوسېږي. رسول الله مبارک فرمایي چې په دې باندې به دنیا کې هم حالات راځي او د ده نه به د ظلم بدله الله وباسي. آخرت سره بیا الله پاک هلته خپله سزاګانې چې ظلم دې کړي دا دوه عمله داسې دي چې په دنیا کې سزا ده. قابیل خپل ورور ووژلو، وایي دا دومره پریشانه و چې دلته به کېناستو لړه به شو، بل ځای کې بل ځای کې همدغه رنګې مردار شو. فرعون ظلم وکړو، خلق وجل، الله پاک د عبرت نښه ترې جوړه کړله. الله پاک ذلیل او خواره کو، تر ننه پورې د مصر په عجایبګر کې پروت دی. ټولې دنیا ته وښوده چې د ظلم بدله زه په دنیا کې سړي وباسم. نمرود ظلم وکړو او دا یې وویل چې زه خدای یم. الله پاک یو ګوډ ماشه ګوډ هغه ورته په دې پوزه کې دننه کړ، ظلم یې وکړو، د ظلم بدله ته الله دنیا کې وویستله. او هر یو کس به راتلو او د هغې په سر باندې به یې څپېړه ورکړله، هغه به چې کوم دی بیا هغه ته قرار او سکون رسېدلو. دغه رنګې حالات په ده باندې روان، ولې چې ظلم یې کړی او د ظلم بدله الله په دنیا کې انسان ته ورکوي. د ظلم بدله الله آخرت ته نه پرېږدي، آخرت کې به بل حساب، دنیا کې به حساب. نو عرض مې دا کولو عزیزانو چې د مظلوم د خیرو نه ځان وساتئ. مظلوم چې کله خیره وکړه د دې او د الله ترمنځ پرده نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کې ولاړو، د ابو لهب یو زوی او عتبه نامه و عتبه، هغه د ابو لهب زوی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې توکاڼې واچول.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه اللهم صلت علیه کلبا من کلاب یا الله په دې باندې د سپونه یو سپی مسلط کا. اوس دا د مظلوم دعا وا وی دا عتبه به چې چرتم تلو قافله کې ځان سره به لس پنځلس کسان ګرځول و یو ځای کې پروت د غټه قافله ده او دا په منځ کې اوده شو او شاوخوا یې ځان سره حفاظت والا خلک هم وساتل او د ځان ته غونډۍ جوړه کړې وه ښه په ارام پکې پروت و. یو سپی راغو او په ده باندې داسې اټیک وکړو چې مکملې چیرې بیرې کو او دا مکمل ختم. ولې چې نبی علیہ السلام فرمایي د مظلوم د آه نه ځان وساته. د مظلوم آه کې د الله ترمنځ پرده نه وي. چا باندې ظلم وکړو الله به در باندې لوی امتحان په دنیا کې راولي. حسین رضی الله تعالی عنه قاتلان تاسو ته ما تیره جمعه دې باره کې عرض کړو وایي دې سره خوا کې مټکه پرته وه. یو کسو هغوی تیر راواغست دا مټکه یې ویشتله مټکه ماته شو اوبه توی شو. یو پیاله پرته وه هغه یې په لته باندې ووخه. حسین رضی الله تعالی عنه خیره وکړله وایي یا الله ده ته مرګ د تندې په حالت کې ورکړي داسې حالت کې مرګ ورکړي چې دا تږې. تاریخ کتابونه لیکي دې سړي به د ورځې دومره اوبه څښل چې 5 کسانو دومره اوبه نشو څښلی هر ټایم به تږی و. اخره کې مردار څنګه شو وایي د 10-12 کسانو اوبه یې اوس که خېټه درز ووهلو هر څه لاړه ته به برباد شو. ولې چې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مظلوم د آه نه ځان وساته. ولې د مظلوم د آه او د الله ترمنځ پرده نه. عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېدلو نایله رضی الله تعالی عنها چې بیبي وه هغه ورله په مخ څادر واچولو چې کله شهید شو. یو کافر راغو او په سپېړو باندې وخلو. یو سپېړه ورکا بل سپېړه ورکا ظلم و. ده ورته ویل چې ای بدبخته ته دا پېژنې چې دا څوک دی دا عثمان دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یار دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ځان قربان کړي. هغه بیا هم وخلو وایي ده خیره وکړله دې نیله رضی الله تعالی عنها چې الله پاک دې دواړه لاسونه فلج کا او الله پاک دې په خوله باندې ګونګې کا او الله پاک دې په جهنم اور کې واچوه. تاریخ کتابونه لیکي عثمان رضی الله تعالی عنه ته سپېړه وه او دا روانېدلو تر ګېټه پورې دا ګونګېم شو او د ده خپې او لاسونو کار پرېوست فلج شو مکمل او ګونګېم شو. وایي ده به ژړل هر ټیمه خلکو ته به اشارې کولې زما دننه بدن سوځي. دا ولې ده د مظلوم آه د خولې نه راویستلی و.